الأرض يا ناصر يا نصير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي أما بعد فإن قیل کچرته ویل شي په اعتراض کې د جانبه د جبریونا جبریان را پاسېدل او قار شو چی ویل جبریانو چې دینو دا زمونږ اهل سنت والجماعت ته مخ راواړولو او د خندان شنو شو او دای ویل چې غلبیل را پاسېدلی و کویا او د کوزې ته ویلي و چې تا کې دوه سوري دي غلبیل کوزې ته ویلي و چې تا کې دوه سوري هرکه خبره که هرکه څه مار لړم دې غلی کړی دی وایي خبره داسې راغلې ده چې تاسو بل ورځ معتزله او قدریو معتزله تم دا ویلو چې تاسو مشرکان یاستئ اللهم خالق بولی او بندگانم خالق بولی بندا تاسو د الله جل جلاله سره شریک کړی دی هو بهو هغه قصه خو په تاسو باندې ثابت شوه اهل سنت والجماعت ورته ویل چې هغه څنګه وایي تاسو نو وایي چې یو فعل یو مقدور دی یو فعل دا د قدرت د باری تعالی د لاندې دی او د قدرت د بنده د لاندې دی یو فعل چې دی چې دا وبې راوړلی یو فعل چې لاس یو خداولو یو فعل سیب علیہ رحمت چې کرکټي وکړو دا چې تاسو بنده والله پاک دوان شریک کړي تاسو وایي چې الله خالق دی او بنده یې کاسب دی منګ ورته دا وایو چې تاسو د دې شرک په دې تعریف باندې پوه نه دا شرک نه دی شرک دی ته وایي چې یو دوه کسان دا راجم شي په یو شي باندې تفرد وکي ار یو واحد د دې دوانو نه بما هو له دون الاخر یو وایي چې دا زما دی بل وایي چې دا زما دی یو وای چې دا دې پوری زما ده دا کمره دغه دې پوری زما ده بل وای دا کمره دغه نه هغه دې پوری زما ده شرک خدا وي څه شرک دا دې چې بنده ته وی چې دا بنده خالق دی د افعالو او الله جل جلاله خالق دې د باقی اجسام او د اعراض نه مو خدا سي نه دی وی منګ څه کار کړي دې منګ دا کار کړي دې چې د یو شي نسبتن کړي دې دواوتا او به جهاتین مختلفتین یو جهاد د خلق دې نو دې فعل خالق الله دې خلق نسبت من الله تکو یو دا د بنده په وسع کې نه دی او بل نسبت د کسب دی کسب یې سوکي پروان کې یو شي اوس به پیښوي الګه فقیر چاره د مولا پالک او ناسو د څوک دی ګلدین وایا مولا پالک پکې دې خو ګلدینی ورته کېنه ولې دا کېنه ګلدینه چې ګرمي دی ولې سیب د چا دې د مولا پالک پوری څوک مولا شرشم ولی مولا پالک پته اجازه تاسو ورکړو جهتين مختلفتين عوامو چې تاسو کې په پټي کار کوي خچاري په خیر اړ دا پټه چیرې وای پټه اجازه دې سره
خپل دي هغه وخان وای ملک دا الله دی وای تصرف په وای زما دی مقصد دا چې د بل چا نمی اجاره نه دی نیولې خپل دا وګوره په دغه پټي باندې ځوان ته نسبت وشو الله ته نسبت کیږي چې الارض لله او دې بندا مولا پالک ته نسبت کیږي چې تصرف پر چا دی د مولا پالک لہذا دا شرک نشو اهل سنت والجماعت چې د کومې خبرې قائل دي دا شرک بالکل نه دی ته تیر وته دی د شرک په معنا نه پوهیږي فإن قیلا کچرتو یلی شي چې فقد اثبتتم پتاخی سره تاسو ثابت کړی دي ما اغا نسبتم چې تاسو نسبت کړی دی معتزله او تاسو اثبات د شرکت نه تاسو اغیر ته کوم دی دا ویلي چې دیو بے تعداد شریکان د الله سره ګرځولي دي نو هغه تاسو مرافات دی بے تعداد بندگانم د الله پاک سره شریک زکه دا بنده چې کوم فعل وکي نو د دې فعل خالق او الله بوله یو کاسبی بنده بوله دا بنده الله سره شریک کړي من نسبات الشركة نسبات چانا وزلت دي كده عبارت غالات دلت دشي دي خواه فقد أثبتتم ما نسبتم إلى المعتزلة من إثبات الشركة أن يجتمع اثنان لا غلط صلاة الله دونه بزمكم كده غلط ديك سوي من إثبات الشركة قلنا الشركة أن يجتمع قلنا الشركة أن يجتمعا قافلهم في قل ننظرنا ذيك نشتا قلنا براوالي قلنا الشركة شركت چده بكذا نشتا صدا كتابون تا بتاو زي عبارت څنګه بیرېږي دا کوم دسي یو دا ګرځي قلنا نمنگوائی شرکت دادے ایجتمع اسلانی چراجم شدوا علا شین پا یوشی بانی ویتفردو کل منهما اوزان لشریع واحد دیدوانونا بما هو لہو پاغبانی چی دد پاری دون الاخر ندابل دا پارا لکا شرکا دا قری دا محلی شرکا دا قری او دا محلی قریه د محلي کې دا کدا کوزمار دغه بل دی دغه بل دی دغه بل او نور محله شریکه وکما اول کترنګي چې وګرځي عبد لرا خالقا خالق د افعال خپل د پارا والصانع كما اذا جعل العبد وجعل الصانع وګرځي صانع لرا خالقا للسائر الاعراض دپاره د باقی اعراض والاجسام او د اجسام چې د انسان د خپل فعل خالق وي دا شرکت دی موږ باندې شرکت نه کړی دی دا خالقا ولی منصوب دی کما اذا جعل العبد خالقا مفهوم چې غلا سره پارا نه چې د عزیز څنګه هم پیدا شي وي د سیم ټیک دی او کما اذا جعل چې وګرځي څوک العبد عبد لره خالقا ها جعل مرکب مؤلف دی توي او یو جعل بسيط ورتوای بسيط وو مفعول غواړي او مؤلف او مرکب چې توي هغه څو مفعول غواړي دو مفعول غواړي په دې پیښه تاسو به دا غوېلی کړئ يرحم الله
سلم کی طرح دی وجعل الكلیات والجزئیات التدا جعل دویش معنی من کړي بل شرح کما اذا جعل لك چې وګرځي یو انسان العبد عبد لرا خالقا لافعاله والصانع وګرځي صانع لرا خالقا لسائر الاعراض او کدا چې كما إذا جعل العبد خالقا لأفعاله والصانع وجعل الصانع خالقا لسائر الأعراض والأجسام بخلاف ما بخلاف دا غباندي کله اضافت شي امر د یو امر الى شيئين یو دو شیزونو ته بجهتين مختلفتين كالارض لكزمکا تكون ملكا لله تعالى جدا ملک د الله تعالی دے بجهت التخلیق پیدائشی الله کړی دے وللعباد او ملک د بندگانم دے خو بجهت ثبوت التصرف وجهت ثبوت د تصرف سره تصرف په د بنده دے پیدائشی الله کړی دے او لازم عوام په کتاب وتکه دې حکم باندې وای لازم اړو دې حکم کړی دې چې مکه وانه نو تاسو عوام دې څه کینه نه منې کوي دې حکم دا د لزه په نیمه ګنټه کې لازم مکه ایو کوم دا دې حکم یې لاو دې حکم کړی په دې باندې جواب راکوي کنه اراده کله کړی دا اراده خو چې تو وکین بیا بالا کوي یا به اراده کړی یا نه اوس دا بل ولغانه خبره ده تیر خپل چې مولوی شیخ خدای په حکم نه دی کړی دا حکم شرعي خطاب الله تعالی المتعلق بافعال المکلفین نه دی بکلرا دی دا دې سه باندې رحمت حکم تکوینی خدای کړی څه چې چلیږي دا د خدای په حکم چلیږي موږ د خدای په حکم رالو د خدای په حکم بزو د خدای په حکم کینه د خدای په حکم سبق وایو کم یو حکم شو تشریعي که تکوینی اوس باندې نه دی وکفعل العبد لك فعل دا عبد چې نسبت کیږي الله تعالی ته بجهت الخلق چې دا فعل پیدا کړی الله دی وإلى العبد عبد تکیږي بجهت الكسب چې کاسب سوق دی حبیب الله دی حبیب الک خلق اشار کړی دی خالق او کسب سوقي او دل خالق الک خلق اشار کړی دی الله کسب سوقي عبد الله یا لک صحیح جگہ ده چې خلق چا کړی دی الله کسب سوکي حبیب الله الکاسب حبیب الله الکاسب کسب حبیب الله استاد کوي سوچي کوي حبیب الله استاد قلنا نمنګ وای چې لانه قد سخا فإن قيل کچت فاعتراض کې ویل شي دویمي اعتراض یرا اهل سنت استاسو په دې سیاست موږ نه پیږو موږ څه سیاست کوي وای څه باندې تاسو وای چې کسب د قبیح دی خو خالق د قبیح نه دی چې قبیح شو خو دا طرف قبیح شو یا نه دی یو طرف نه قبیح نه دی یاد شو وای چې خلق هم قبیح دی کسب هم قبیح دی او یا وای چې نه کسب قبیح دی او نه خلق قبیح لا تکوي کسب قبیح دی او خلق د قبیح ندیم دوای ګورا دا خبر خو تمنګ سمانی چې الله جل جلاله حکیم ذات علیم حکیم تخمانی حکیم ذات دې حکیم هغه چې کوم کار کوي صاحب علیه رحمت نو اسنی داغي انجام استو کلی من پاغي کوي وز منګ نه پوهه خدي د پاره مستلزم نه ده چې دې کې دغه حسن نه هر شی چې خدای پیدا کړی هغه کې حسن شته باغی انجام خدای باغی کې حکمت شته باغی کې مصلحت شته باغی کې پیدا شته دای په دور کې مچان ورته یو ملک
ټول مچان یې ختم کړه داسې بیماري ولګېده چې نه ټیک کېدل زندانان ورته مازغه متوجه کړل او ډاکټران شریفان نو نتیجې چې دا راویستله چې دا یو قسمه جراثیم دي دا مچان هغه جراثیم خوري او مچان چې په ملک کې نشته دی نو هغه جراثیم ختمېدل نشته بس پیدا کېږي او زیاتېږي پیدا کېږي او زیاتېږي پیدا کېږي او زیاتېږي نو دا مرض تر هغه نشي ښه کېدلی چې تر کومې دې ملک ته مچان نه راغلی مچ په پیسو شو په ډبي کې بیا دغه کول دا مچان د ماچسو ډبي کې بیا مچان بندول او په جات کې بیا د یو ملک نه بل ملک ته وړل من په خپل تفسیر کې د مار په دې فواید باندې بما لا مزید علیه مبحث کړل دي چې څومره فواید دي په دې مار څومره فواید دي په لړم کې په دې کې یو قصتون ورکوټاتن د تقومه قصتون هاته د خو دې وړه تاسو کوم تفسیر کوم په کار راشي عبرت هم دې دلته وایي سړی روان وو سړی او دی ګونګټ چې دی نو بالي په مخه کړی وکړ ګندګۍ نه بال کړو ډول یو لته ورکړه او مړی او د ځان سوي چې څه دې څه کوي چې دا کېدا ته دله کړی ورته دې په کارونو کې وتی و کېدا ځینې مدرس تاسو راتلونکي مدرسین جو مدرس مدرسې ته راشي نو مدرسې په اندروني کارونو کې ګوتې شروع کړي هغه محتمل دوه فضله راولي بلوري کوي چې اوس چانده مانده کمه د ضرورت نشته زموږ خپل سړی که زموږ خپل سړی کې بیا ضرورت وي بل چا ته نه پاته لګي ولې کار خراب دی زموږ د مولیانو ته دا مسلې ولې پردي جماعتونو کې ټول دا دیوال کوږ دی او دا نیغ دی او دا نیغ ول غواړي کې خپل امامتي کوي پردي جماعت ته نن به یو سبب نه فارام باندې څه په بمبا کې مدکاری بمبا مزار پرې خوستل او بمبا بند پرې خوستل نه زاده وای ما سره چاته کول خپل کار څخه د دین متعلق کار کوي دیوالونو میوالونو نه خلاص موږ دا امامان په دې باندې ټول عمر په جنگ جګړه باندې مستدین کې جګړه موټر دی ولګاو موټر دی بند کو پور خراب شو پور نور ته پروت دی دیوال د شي شو کړه خو دې مسلمانه کار خپل کار څه کار وسه چې ګراله نو دغه باندې اعتراض وکړ خو دې الله جل جلاله څخه هغه باندې مرشي یو دانه هغه باندې راو خپل د دنیا علاجونه وکړلو صح مالدار بهر ملکونو کې علاجونه وکړو هیڅ قسمه نتیجه نه راوړل دلته دا چې وس په دې کوڅه کې आवाज وکړ طبيب حکیم او ډاکټر راغلی مکه د چا څه بیماری ول وخت بچو ولدار راوړل بچو ته په خاصه ته موږ په کوم سپیشلټان باندې سپیشلټان ته کې څه طریقې دی باندې وګرځول او جوړ نشری د کوڅې په حکیم به جوړ شوی تاسو راولې پته نه لګي چې حکیم راوستو او حکیم د توکل اندازې ته ول سا علاج به ول وکم ویل مال ګونګټ نه دی ول ګونګټ راو د ګونګټ له کوم چې حکیم څه دا خبره کوي ګونګټ راوړي علاج ولا کوم نه غزامن یا حکیم مراته دا لارې مراته چې تاسو ما وې چې دا د کوڅې حکیم ته ګورسته هغه ول نه هغه تخپل خبره مخې ته یاد شو ور چار څه دا چې څه وای ټیک وای بس ګونګټ ولا راوړي ګونګټ ولا راوړو ګونګټ وسی مړې په ول دی وسیزو او هغه دغه چې کوم د په دې دغه باندې وډوله ولا چې کله رااله چې شپتې رسول سره جوړ الله پاک ته خو دل چې ګونګټ ما پیدا کړي دې مصلحت نه دي ما لړم څو د کینسر د پاره دا لړم دومره مفید دی چې تاسو وایي ما دا دغه ته لړم یو شي چې خپل فواید دغه کړی دا اچولي په مسله باندې پیښ ولې کنا ته ټیم کې بدل لړمانان خرڅې دلم بعضی مفتیانو حضرات په جواز پسوم ور کړي وا من بچاته ویلي چې د دې ټیم کې د جوز او د لای جوز نه تیر شي او می خبره
زما خپل وینا په دې کې دا و ډېر کسان مې دینه منې کړي ما ویل جوز لا یجوز پرېږدئ مې خرڅوئ کله راغلی زما په ذهن کې دا و چې زیات چانس دا دی چې دا لړمانان شاید دي هغه جیل امریکې ته ځي هغوی پې د زمونږ د مجاهدینو جیلیانو له سزا ورکړي لړمانان مونږ نه خطرناک لړمانان و خلکو به خرڅوي نو مولوی صاحبا یو شیس کې به ګونګټ دی دې کې بلا مصلحتونه پراته دي ګوره دغه بابا ته خدای پاک مصلحت ورښوده که ور ویې نه ښودو چې کله تا دا عقیده جوړه کړه چې الله حکیم ذات دی نو حکیم ذات چې یو شیز پیدا کول کوي ناسې خو یې نه کوي که نه خو هغه به په دې کې خامخا حکمت وي مصلحت پې پکې وي یا لکه چې ته پې نه پوهېږي نو ستا نه پوهه دا خو د دې دلیل نه دی چې اوس دا شیز دې څوک نه پیدا کړي خپل مشر باندې چې کله ستا اعتماد جوړ شو نو بیا د هغه کار به په مصلحت باندې ګڼي چې لکه دا کار لکه دا پرېږدي د څه مصلحت هغه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کافرانو سره صلحنامه لیکله په صلحنامه کې دا ټکې ولیکو صحابه ورسره بالکل ډېر دغه کو چې دا چې ستاسو نه کوم سړی موږ له راشي نه به بېرته نه غواړئ خو که زموږ نه یو سړی مسلمان شو تاسو له دا رالې نو ګوره موږ له بیا بېرته راکوئ نو رسول الله وایي ورته ویلي که صحابه وایي دا څنګه دا کېدی نه شي چې دیو ته راشي موږ له بیا نه راکوي پیغمبر علیه السلام وایي چې زموږ نه دیو ته راغلی په هغه مردار موږ څه کړو هغه کافر شو او چې کوم د دیو نه راغلی نو خیر دی دا به وله ورکوو نو هغه ابوالبصیر او ابوجندل او دا کسان رال د پیغمبر اسلام خبره څونه ټیک وه پیغمبر اسلام خو د دیو ځای نه رخصت کړه دې ځای نه څه کړه رخصت یې کړه هغوی ولاړو ځان له به یو شړه دښته کې دیره شو یو جماعت کې څار شو نو د دیو دا د تجارتي قافله چې به تلله نغه به ولې راوتل غورځوئ سامان روپۍ څه به ترې واغست اخر هغوی دونه مجبور شو چې ویلې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به د موږ څه مهرباني چې دا مسلمان شوي کسان مدینې ته دروي او زموږ دا لارې صفا کړي پیغمبر اسلام په مصلحت باندې پوهېدو هغه نه صحابه کرام خو پیغمبر اسلام نه څوک پوهېدی چې ملا صاحب لا فإن قیلا که چرته ویلی شي چې فکیف کانا څرنګې دی کسب د قبیح او صفحه دا موجب ده دپاره د استحقاق د ذم په خلاف د خلق د دینا لأنه قلنا منګه وایي لأنه قد ثبت ثابت شوی دی چې خالق حکیم دی نه پیدا کوي یو شي لره الا وله عاقبة حمیدة مگر د هغې دپاره عقوبتي کلی خیستا اگر چې موږ نه خبردار شي علیه په هغې باندې نو په جزمنا نو موږ جزم یقین وکړو چې بأنما بشکه موږ ما هغه نستقبحو چې موږ یې قبیح ګڼو دا فعلنا قد یکون له کله ناکله د هغې دپاره فیها په دې کې حکم او مصالح لکه څنګه چې په پیدا کولو د اجسام خبیثه ازوار چې ضرر رسونکي دي المؤلمه او دارنګې دل رسونکي دي ماران لړمانان دا شیزونه دي کې پوره پیدا شته ټول شیزونه کې څه د ملا صاحب فواید پکې شته دې کې ښه کتاب تاسو ګورئ عجائب المخلوقات د قزویني عجائب المخلوقات د چا پې وګورئ یو بل کتاب دی عجایبات ورته وایي عجایبات هغه هم پکې کتلی شي کتابونه پې ډېر دي خو دا څنګه په خلاف د کاسب نه ځکه فإنه بشکه دا کاسب چې دی قد یفعل الحسنه کله ناکله کوي ښایسته کار وقد یفعل القبیح کله ناکله کوي قبیح کار نو موږ وګرځو کسب دپاره د قبح سره د ورود د نهي عنه د هغې نه قبیحا صفحا قبیح او صفحا موږ وګرځوله موجب دپاره د استحقاق د ذم او د عقاب کسب د دواړو چې کېږي د قبیح هم کېږي او کسب د حسن هم کېږي بنده کله یو کوي کله بل کوي دا ټوله دنیا لګیا ده که نه څوک سم کار کوي څوک غلط کار کوي نو خو چې خدای کوم ته سم ویلی دی خو بس سم دی چې کوم چې ورته وران ویلی دی هغې ته څه دی ملا صاحبه او ځینې کې حسن لذاتي وي تا ته هم کاري او ما ته هم کاري او ځینې کې به حسن لغیره وي لغیره دا ما چې په ظاهره باندې خو به نه ښکاره کړي که جهاد کې ظاهره باندې وینې تویېدل دي کونډېدل دي یتیمان جوړېدل دي وغیره 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 ټول ګلز ګلز دی که نه دی خو لیکن انجام یې حسن پکې څه دی لغیره حسن پکې څه دی لغیره دی دارنګې زنا چې کوم دی کې دا حسن قبحه چې دا لغیره ده
والحسن منها حسن چې دا افعال د عبادنا او هو ما دا هغه چې دا متعلق د مدح وی فعاجل کې دنیا کې الله صفت کې چې د فکر کو د ثواب فعاجل کې خدا خ تعریف نه احسان دار چې داسې تفسیری وشي بما فاغبانی حسن ما هغه لا يكون متعلقا چې دا متعلق نوی د پاره دا لا يكون متعلقا دا متعلق نوی د پاره د غم او د عقاب چې شامل شي دا تعریف مباح ته هم ځکه مباح کې هم تعلق د غم نشتا او تعلق د عقاب پکې نشتا نو دا حسن کرالا والحسن منها او حسن چې د افعال د عبادنا برضا الله تعالی فرضات الله تعالی ترضی ای بی ارادتی من غیر اعتراض فغیر اعتراض نه په بنده باندې خدای پر رضا شتا او قبیح منها د دې شانه د افعالنا وهو ما دا هغه دی چې دا متعلق د ذم په دنیا کې او د عقاب په ليس برضا الا لما عليه من الاعتراض دغه په دې کې اعتراض دی په بنده باندې الله پاک په بنده اعتراض کوي دا باندې کې قال الله تعالی فرمایلی چې ولا يرضى نخو خي الله پاک د عبادي د خپل بندگانو لپاره کفر نو خلاصو نو چون توایا یو اراده دا یو مشیت دی یو تقدیر دی دا کل امور تشامل دی کل کاغه حسن دی که قبیح دی او رضا دا الله جل جلاله چې دا رضا او امر دا الله تعالی جل جلاله چې دی او محبت دا الله جل جلاله چې دی هغه صرف حسن سره تعلق لري او د قبیح سره تعلق یعنی ان الاراده دا اراده چې دا والمشیئه او مشیت د باری تعالی او تقدیر دا متعلق کیږي په دې ټول پورې او رضا او محبت او امر نه متعلق کی مگر په حسن پوری دون القبیح نه په قبیح پوری اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين دا خو ډېر ښه دي چې ټول دنیا نه به نه ورکوي د مچانو دا مرضونه